أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير التتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. نننی درس کې إن شاء الله العزيز سورة هود بارہ نمبر 12 رکو نمبر 9 آیات نمبر 101 2 3 4 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د حضرت موسی علیه السلام د واقع نه وروسته د مخکې الله جل جلاله د څو انبیاء علیهم السلام د هغوی د قوم تذکره وکړله چې د حضرت نوح علیه السلام قوم، د حضرت هود علیه السلام قوم، د حضرت صالح علیه السلام قوم، د حضرت لوط علیه السلام قوم او د حضرت شعیب علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام قوم دی نافرمانی وکړله. نو د دغه نافرمانی په عوض کې الله جل جلاله وی ما دا خلق چې نو هغه ونیولو دی لما چې نو هغه سزا ورکړله. نو الله پاک وی دا سزا چې نو هغه مونږ دوی له کور کړی ده، نو مونږ په دوی باندې ظلم نه دی کړی چې الله رب العزت ولا بلا وجه چې نو هغه بلا سبب چې نو هغه سزا ورکړي، خو دوی نافرمانی کړې وه او د هغې نافرمانی په عوض کې دوی د چې نو هغه د سزا میلاو شوې ده. حدیث مبارکه کې راځي ترمذی چې نو هغه روایت د کتاب التفسیر کې نو هغه ذکر کړی دی. حضور علیه السلام چې نو هغه یو پیر ناسو د کې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وکتلو چې نبی علیه السلام چې نو هغه ګیره مبارک کې نو هغه لګ ډېر ویښته سپین شولو. تفاسیر کې دا کې نو حدیثو کتابونو کې لیکلي مسلم شریف او دی کې چې د هغې ټول تعداد 100 ته نه رسېدو، 100 نه کم ولو. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ورته فرمایلو د الله رسول چې نو هغه تاسو باندې بوډاوالی اثر چې نو هغه طاری شو، تاسو چې نو کمزوري بوډا شوئ. نبی رسول الله فرمایل شیبتنی هود و اخواتها، یو کې اخوات دی او یو کې امثال دی چې مال هود او د هغې په شان دغه نورو صورتونو چې نو هغه زه بوډا کړلم. نو اوس دا کم آیات ولو چې د هغې آیات د وجې نه نبی رسول الله چې نو هغه وایي چې زه د صورت هود او هغې بوډا کړلم. نو دې متعلق بیا د حضراتو دوه رایې دي. یو رای چې نو هغه د مولانا حسین علی رحمه الله ده. مولانا حسین علی رحمه الله ده د شیخ نو هغه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله چې نو هغه شاګرد ولو. نو دی وایي چې د حضور علیه السلام نه چې نو هغه کم آیات بوډا کړو نو هغه د صورت هود دا آیات دی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. نو دوی باندې مونږ ظلم نو کړی، خو دوی د حد نه نافرمانی سې واکړه، نافرمانی کوله. نو د دغې نافرمانی په عوض کې مونږ دوی ونیول او دا سزا مو له ورکړله. نو حضور علیه السلام سره به بیا غم او خفګان د دقې وجې نه ولو چې زما په قوم کې، زما په امت کې به هم داسې خلک پیدا کېږي چې د هغو به بیا ظلم کې، نافرمانی به کې، ګناه به کې. لکه اوس مونږ وګورو نو ګناه سره عام چې نو هغه ګناهونه کېږي او ګناه ته څوک ګناه چې نو هغه هم نه وایي. ابل شرکایت چې نو هغه ما پړوالو په هغې کې لیکلي. نو ګناه کبیره چې نو د هغې تعریفونه یې کړي. نو یو تعریف یې دا کړو چې ګناه کبیره دې ته ویلی کېږي چې سړی په ګناه باندې دوام کوي. دا ګناه کبیره چې نو هغه بیا دی چې سړی په یو ګناه باندې څه کوي، دوام چې نو هغه کوي. نو تاسو اوس وګورئ ګیره خریل دا مستقل په خپله چې نو هغه ګناه کبیره دی. ګیره چې نو هغه د یو موټی نه وړکه کول دا مستقل په خپله ګناه دی. اخته انګریزي واړه کول دا مستقل په خپله ګناه کبیره دی او بیا په دې باندې زموږ د ټولو خلکو دوام دی.
بلکې دومره حد ته رسېدلی دی العیاذ بالله الله محفظنا چې دا مونږ نو هغه په معاشره کې اوس څوک ګناه هم نه ګڼي زمونږ په معاشره کې اوس دا ګناه چې نو هغه هم نه ګڼي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه وجه نو حسین علی رحمه الله چې نو هغه وجه ذکر کړی وی دی وجه نه چې په دې آیات کې دا دي چې زما امت کې بده سه ګناهونه ظلم وکړي نو چې کله ظلم کوي نو دوی د الله پاک عذاب او پکړ چې نو هغه به د الله پاک نسی نو لیکن نو هغه او دویمو دو بعض نور مفسرین چې نو هغه چې دغه مخ کې آیات نمبر 114 112 چې نو هغه دی فاستقم کما امرت ومن تاب معك چې د دې د وجه نه حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه بوډا والی اثر په تاریخ شو نو بارن الله رب العزت وی چې موږ په ظلم نه کړی بلکې دا دوی د خپل ځانونو په ګناهونو باندې چې نو هغه سره ظلم چې نو هغه کړی ولکن ظلموا انفسهم دی په خپل ځانونو په خپل باندې چې نو هغه ظلم کړی دی فما اغنت عنهم نو بس پکار را نه لل د دوی نه الہتهم التي يدعون من دون الله من شيء دوی چې د الله نه ما سوا ځان د کم خدایان را بلل او دی د الله نه ما سوا د هغوی عبادت کولو نو دوی خو د دې لپاره عبادت کوو چې سبا له به موږ دی د الله پاک د ګریف او د پکړ نه چې نو هغه بچ کوي الله وی د هغې عبادت دی له هېڅ پیدا چې نو هغه ور نه کړله سوا چې نو هغه د نقصان او د خسارې نه چې د دغې عبادت په وجه باندې چې د غیر الله کم کړو په ورځ د قیامت باندې چې نو هغه دوی د الله په عذاب کې چې نو هغه واقع شول لما جاء امر ربک هر کله چې رالو چې نو ستا د رب حکم وما زادوهم غیر تدبیب نو د دوی د عبادت دوی له سوا چې نو هغه د نقصان او د هلاکت نه بل یو شی چې نو هغه سوا نه کو وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى نما تاسو به حسین علی مدنی حسین علی رحمه الله چې نو هغه ذکر کړی هغه وی وګوره د هغې وجه چې نو هغه دا الله وی کذالک نو حضور به د دغې وجې نه پریشان و چې دغه شانتې چې نو هغه ستا رب چې نو هغه نیول کوي اذا اخذ القرى کله چې هغه ونیسي کلیواله له وهي ظالمه ای اهلها ظالمه او د دغې کلي اهل چې نو هغه ظالم وي او ظالم دې ته ویلی کېږي چې د الله حکم چې نو هغه نه مني د الله د پیغمبر طریقه چې نو هغه نه مني د دې سړي نه لوی ظالم چې نو هغه نشته اگر کدی په خپل ځان باندې چې نو هغه خپل ځان سکي د زمانه ولی چې نو هغه ولی نه ثابت او کله وای چې خپې مسپین دی او کله وای چې سر مسپین دی او کله وای چې زړه مسپین دی دا د قول دی دا د الله او د الله د رسول قول چې نو هغه نه دی د الله او د الله د رسول په دربار کې دنه بل غټ ظالم دنه بل غټ حرامي چې نو هغه نشته ان اخذه علیم شدید بشک استاد رب نیول چې نو هغه ډیر سخت دی الله دې مونږ د خپل پکړ نو ساتي ځکه الله وی ان بطش ربک لشدید الله نیول چې نو هغه ډیر زیات سخت دی مخکې د قومونو ذکر وکړو نو د قومونو ذکر کې نو هغه الله هم دغه ویلو چې فرعون ونه بیا نه فرعون او نه د فرعون چې نو هغه خدای توب ولو نمرود ونه نه نمرود او نه د نمرود چې نو هغه بیا خدای توب او قوم هود ونه نه بیا د هغه قوم هود او نه چې نو هغه د هغه طاقت د هغه په کار رالو نو الله دا ټول او خدل قوم شعیب ونیولو نو بیا د شعیب علیه السلام د قوم نه چې نو هغه منډهی وی نه هغه مارکیټونه او بیا چې نو هغه نه هغه کار ولو نه اسی هم نول نو الله وی ان اخذه بشک استاد رب داغه نیول علیم شدید درناک او سخت دی الله دې موږ داغه نه وساتي ان فی ذلک لآیه الله وی دی واقعات دا یو قصه نه ده دا چې نو هغه اس یو افسانه نه ده چې دا یو قصه او افسانه ده بس تو کې ناست او د دې نو وګ دې کې خو او بیا داغه نه پاسې دی خبره ختم او وی چې ډیر خپل خونی وکړو یا مال خون چې نو هغه راکو او یا د څه خپل قصو خو می را لرايستو الله وی نه د دې لپاره ما نه دی را لګلی نه دا ما د دې لپاره چې نو هغه بیان کړی دی ان فی ذلک لآیه دا چې نو الله پاک وی نه خدا دا زما کلام دی دا د عبرت د پاره دی په دې نه بچیانو هغه ته عبرت علي دا نه د خوب ګولې دي او نه چې نو هغه د آرام دې شیز دی چې ته په هغې دغه عبرت علي ان فی ذلک لآیه بېشکه په دې کې چې نو هغه نښې دي لمن د هغې چا د پاره خاف عذاب الاخره چې څوک د آخرت د عذاب نه یریږي موږ سره د الله پاک د آخرت چې نو هغه یره پیدا کړي نن زموږ په زړه کې د آخرت یره نشته
نو چې د آخرت یره نشتی دا ټول هر څه چې نو هغه بیان شي یو پیر ختم شي بیا ویل شي بیا دا ټول قصې دا ټول خبر دا ټول هر څه هم اق شانتي انو خو الله زموږ په حال رحم وکي موږ لا د نن ورځې پورې د خپل ځان د بدلیدو د سره فکر کړی نه دی لا وسه پورې چې نو هغه زموږ په لړه کې دا خبر راغلی هم نه چې زه به خپل ځان بدلوم زه به د دې ګناهونو او د دې کارونو به زه نور بس کوم او زه به د الله رب العزت چې نو هغه اطاعت او د الله د پیغمبر د طریقې مطابق چې نو هغه چلیږم الان کې الله سوی دې کې نخې دي د عیچا د پر خاف عذاب الاخره چې هغه یریږي د عذاب د آخرت نه ذالک یوم مجموع له الناس الله وی دا داسې ورځ ده چې پای کې به ټول خلک د هغې ته جمع کړی شي اولین او آخرین چې نو هغه به ټول ولاړي بابا آدم علیه السلام نه واخله تر د قیامت د سبا پورې او په دې ټولو خلکو کې الله دې موږ د هغې نه وساتي ځکه خو ورته الله پاک وایي چې د دغې ورځې رسوایي چې نو هغه سیوا ده ډک بازار کې اعلان وشي بریکوټ چوک کې نو هغه وس आवाज وکړی شو پلان کې او دا پلان کې دی وګور راشد چې نو هغه غلا کړی دا یا دا کړی څومره د رسوای خبره وي سوره بر خلک چې نو هغه خفګان کوي خو مونږ سره د دغه وخت نو هغه فکر شته الله دې نه کې الله دې نه کې خدا دې مدثر پروا نشته چې په ورځ د قیامت به اولین اخرین به د آدم علیه السلام نو له د قیامت د سبا پورې دا ټول خلک چې نو هغه به ولاړي او چې پاغه کې اعلان وشي چې پلان کې د پلان کې زوین چې نو هغه د راوستل شي د ټول عمر د الله او د الله د رسول چې نو هغه نافرمانی کړي نه دا دومره لیس نو هغه غدار دې وس حاضر شي الله دې زمونږ حفاظت وکړي نو ځکه الله وی ذالک یوم مجموع له الناس دا هغه ورځ ده چې کې به ټول خلک جمع کړی شي وذالک یوم مشهود او دا داسې ورځ ده چې په دې کې به ټول حاضر کړی شي داسې هم نشي کېدی چې هلته به عذر بیان شي دی به نو هغه ځان پټ را پټ کړي نه د الله رب العزت چې نو هغه د حاضرۍ نه بیا پټېدل چې نو هغې کې نه کېږي وما نؤخره الا لاجل معدود الله وی چرته ګوره دوکه اون خوري نفس او شیطان چې نو هغه د دوکه درنه کی وما نؤخره مونږ دا مهلت چې دل ورکو دنه دا سزا چې نو هغه ورسته کو ډارې کې په دې ګناه چې نو هغه نسونه داری کې په دې ظلم باندې چې نو هغه نسونه داری کې په دې نافرمانی چې نو هغه نسونه نو دې کې چې ګوره موږ د تاخير کو د دې نه د غفلت چې نو هغه وانلې چرته دا ونوي چې زما چې نو زه د الله پاک د نظر نه بالاتر یم بهر یم ماته د الله پاک خیال نشته یا ماته الله پاک سوینا نه الله وی وما نؤخره الا لاجل معدود مونږ چې نو هغه دی نو ورسته کو مگر دی نیټه مقرر پوري او چې کله دغه نیټه رااله بیا به پکې اس هم نه الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي وما ظلمناهم او مونږ په دې ظلم نه دی کړی ولکن ظلموا لیکن دې ظلم کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې فما اغنت عنهم پس پکار را نغلو د دین پکار را نغلل د دوی الہتهم معبودان خدایان التي اغا يدعون چې دوباره بلل من دون الله سوا د الله نه من شيء سسهم لما جاءهم هر کله چې راغلو امر ربک حکم استاد رب یعنی عذاب وما زادوهم او دی معبودان زیات نکړو دی لرا غیر تدبیب سوا د هلاکتنا وكذلك او هم دغشانت اخذ ربك نول نستان دربو اذا اخذ القرى هر کله چې هغه ونیسي کلی وهي ظالمه او هغه کلیوال ظالمان وي ان اخذه بشک داغ نول علیم درناک شدید او سخت دی ان فی ذلك بشک پدې کې لآیه نخذ لمن د اغه چا د پاره خاف چې یریږي عذاب الاخره د عذاب د اخرتنا ذالک یوم دا داسې ورځ ده مجموع له الناس چې په دې کې به جمع کړی شي خلقو وذالک یوم او هم دا داسې ورځ به وي مشهود چې ټول به پکې حاضر کړی شي وما نؤخره او نو وروسته کوو مونږ دغه الا لاجل معدود مگر د وخت مقرره پورې